یو بنده مونځ له ځي نو عقل وایي چې بس د ده صرف د مونځ ثواب وشي. لکه یو سړی ډیوټۍ له ځي نو که دوی پاکې جامې واچوي نو په هغې خو د ده الونسونه نه زیاتېږي، نه پرې ولې جي پي پنډ زیاتوي، نه بیسک پی د ده زیاتېږي. دارنګې که دوی سپلی پالش کړي، که دوی ولامبي، که دوی خوشبوی ولګوي، هېڅ اضافه د ده په دې نسبت نه راځي. لیکن یو انسان فرض که اوس دلته د جمعې لمونځ له راځي، هر لمونځ له راځي او دې کور پوره اودس وکړي، اودس چارهدام ځان تیار کړي، نو دې داسې شو لکه دی چې احرام وتړو عمرې له دې روان شو. په هر یو قدم الله پاک دته یو نیکي ورکوي، یو ګناه معاف کوي او یو درجه الله پاک دته اوچتوي. او که ډیوټۍ نه مخکې ته یو افس ته لاړې، یو دفتر ته لاړې، نو د هغه مخکې تلو تاله څه نه درکوي، لیکن ته جومات ته رالې، مسجد ته رالې او څومره وخت دلته په انتظار کې، نو دا ټول وخت ستا په ثواب کې بیل لیکلی شي. او څومره وخت چې د تېر کړو د نفلي اعتکاف نیت ترې وکړو، بس جومات ته راځې، هسې ډکې راوله چې په ژبه ووایې ډېره ښه ده. نویت سنت الاعتکاف چې زه څو پورې دې مسجد کې زما د نفلي سنت اعتکاف نیت وي، په دغې الله پاک تعالی بیل ثواب درکوي. دا خوشبویو لګوله یاره زما او د الله والو مجلس دی، د خدای کور دی، چې د الله دا کور زما د وجې نه خوشبویه وي، دا د بیل ثواب شو. یاره نیکان خلک به راغلي، زما د وجې نه چاته بدبویي محسوس نشي.